دغه افغانیان چې زمونږ خوښ دي دا کابلیان دا دغه خلکو د وجې نه چې دا لوی خلک پکې پراته وختونه یې تېر کړي د هغې د وجې نه زمونږ ایمانونه محفوظ پاتې شوي موږ ټولو پښتنو ته او کابلیانو او افغانیانو ته پکار دي چې دا خپل اسلافو نظریې او معمولات کلک راونیسي ساتئ د افغانستان دا خلک چې په موږ باندې ګران دي زمونږ د علاقې د افغانانې مورې دا د څو وجو په ما او بیا بالخصوص په ما باندې ډېر ګران دي خو د هغې وجې دا دي چې زمونږ صاحبان که موړه شوي دا د افغانستان دي پیر بابا د افغانستان د خراسان دی او بیا که دا مونږ څه سوچ فکر دی او معمولات او نظریات دي دا د امام اهل سنت د وجې دی امام اهل سنت امام الشاه احمد رضا خان کندهاري رحمت الله علیه که دی نو نن به مونږ وی لا اله الا الله واشهد ان رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه هم ټیک ده دا بل هم ټیک ده مونږ هم دا خبرې کولې خو نه دغه د کندهار د سیمې د افغانستان خلکو ته هم پکار دي چې دا خپل اسلاف راټینګ کړي ځکه زمونږ د دې خلکو سره محبت دی وابستګي ده خوښ مو دي دا د دغه لوی خلکو په وجه باندې زمونږ د افغانان خوښ دي دا کابلیان چې زمونږ خوښ دي د دې خلکو که امام احمد رضا خان کندهاري پکې نه وي د پیر بابا غونته کې استی پکې نه وي زمونږ د موړه شریف صاحبان پکې نه وي څنګه دا نور خلکو داسې به دین ګرځېده مونږ یې چې قدر کوو د دې خلکو د وجې کوو دې ته هم پکار دي چې د خپل مشرانو تاریخ وګوري دغه افغانیان چې زمونږ خوښ دي دا کابلیان دا د دغه خلکو د وجې نه چې دا لوی خلک پکې پراته وختونه یې تېر کړي د هغې د وجې نه زمونږ ایمانونه محفوظ پاتې شوي موږ ټولو پښتنو ته او کابلیانو او افغانیانو ته پکار دي چې دا خپل اسلافو نظریې او معمولات کلک راونیسي نوي خلک را پیدا شوي موړه شریف ته یو قادیاني راغلو او ډېرې لویې دعوې کولې